ورباندې غریب وو هغه به وایي زه به غریب بدلوم او هغې بالکل غریبي دلته ورسوو. نن چې زموږ مشران کوم راوځي د هرې پارټۍ والا په هغې کې علما دي، پیرباو دی او اچکزۍ ده. انشاءالله تعالی ډېر ژر به د دې ګورنمنټ زموږ خپل ځان خلاصوو، ځکه چې هغه نور نااهله دی. ورځ په ورځ باندې نننۍ خبره دا ده چې پېټرول 8 یا 10 روپۍ نور ګرانېږي. دوی پکې نن ګرانه شو، هغه به وایي چې یاره کله بجلي ګرانېږي کله پېټرول ګرانېږي، وزیر اعظم غلي. نو چې آیا نن چې پېټرول ګرانېږي یا بجلي نغدونو سیوا کېږي، ستاسو نه زه تپوس کوم چې نن وزیر اعظم غلی دی او که نن چې دفعه 144 ته ګورو که نه جي دې حکومت 126 دن درنه کړی وو په اسلام آباد، د پارلیمنټ باندې حمله کړې وه، توړ پوړ یې کړه او دا دنیا په بله وخته. دلته موږ 15 ورځې ناست یو، په 15 ورځو کې آیا دلته موږ یوه ګمله ماته کړه، دلته په ټرافیک کې خلل راغی، دلته د چا سر مات شو، دلته چې په تاڼه باندې حمله وشوه، دلته چېرته په ټرافیک کې رکاوټ راغی. یو پرامن احتجاج دی، دا زما جمهوري حق دی، دا کانسټیټیوشن اف پاکستان 1973 ماته راکړی دی چې فریډم اف سپیچ، ازادي خیال چې کوم دی، رایې ازادي ده، ته کولی شې، دا ستا ازادي ده. زه چې راوتی یم زه څه ویم، د به ما دفعه 144 لګوي، زه څه ویم، زه ویم ما ته تکلیف دی، ما ته درد دی، زما ژوند په عذاب کې دی، ټول قوم ژوند په عذاب کې دی، دونه د عذاب لرې کوي. حکومتي کوشش غیر قانوني کار نه کوم، غیر آئیني کار نه کوم، زه خو تاڼې ته اور نه ورکوم، زه خو بینکونه نه سېځم، زه خپل جمهوري حق ادا کوم. اوس چې دوی کومه په دفعه باندې ما یې دا دوی انتظامي چالونه دي، د دې نه موږ یېرېږو نه، نه له دفعو نه یېرېږو. که زه اوس ټوپک رالم او ډزې کوم، زه به زیاتی کوم، سیو النافرماني کوم، زه به ګوره سیو النافرماني هم کوم چې کله ما ته زما قاید نواز شریف امیر مقام اډر وکړي چې راوځه، بیا به زه سیو النافرماني هم کوم. لا موږ هغې ته نه یو تللي، اوس پرامن خبرې دي. نو چې دوی دونه یېرېږي، په دوی باندې دونه ګوزن راغلی د هیرې نه چې الله کیمپ کېناست او سبا جلسه ده او 126 دن ته موږ ته ناست یې، تا ته موږ شوي دي، موږ پرېږده. ما دا خبره اوس هم وکړه، تا زره مرۍ نه نیولی یم، زما مرۍ ته یې پړی اچولی دی او زور پې کوي. ما ته چې لاس پې به نه ړخې، رپېږې به نه، چغه به نه وکاږې. دا خو زه چغې وباسم، فریاد کوم، ستا اواز یم، د ده اواز یم، د تاجر اواز یم، د ریډیو والا اواز یم چې په دې خلکو تکلیف دی. خدای ته وګورئ، یا خو دا مهنګایي کمه کوي، ټیکسونه ختم کوي، او که نه شئ کولی استعفا ورکړئ، کور ته لاړ شئ که نه. موږ خو بل څه نه وایو، شر نه کوو، جنګ نه کوو. اوس که دوزم نه نقل اړېږي، لاټي چارج کوي، اول دې په ما وکړي، ډز کوي، اول دې په ما وکړي، سر دې اول ماله مات کړي، زه به در سر نه ماتو، دې دې ماله مات کړي. پوره کېږي، یا به د ټیکسونه واپس الي، مهنګایي به ختمې او یا به د کرسۍ پرېږدي انشاءالله. زمونږ چې نن دلته کوم 15 ورځې احتجاجي کیمپ ولګېد چې کومه جلسه ده پی ډي ایم زیر اهتمام په نشاط چوک کې، نو چونکې دا د مرکزي پی ډي ایم مشرانو په حکم باندې په ټول ملک کې او په ټوله صوبه کې په هیډ کوارټر کې دغه احتجاجي مظاهرې، جلسونه، جلسې دا روانې دي د دې بدترینه مهنګایي خلاف او د دې نااهله حکومت خلاف. نو زمونږ چې دلته د نشاط چوک د سواد کومه خبر وکړو، په مختلف تحصیلونو کې موږ دغه مظاهرې اعدام کړي دي او د دې کیمپ د حالات او دا ټول ستاسو د میډیا د مخې دي. نو دغه یو میسج، یو پیغام دونه دا ورسېدو انتظامیې ته، صوبایي حکومت ته، چې هغه تاسو ولیدو 2 ورځې مخکې صوبایي حکومت په وینا باندې انتظامیې په موږ دفعه 144 ولګوله. نو زما په خیال کم از کم دغه پیغام ولدوله پوره دی. صوبایي حکومت دومره د بوکلاهټ شکار شو چې د عوامو غوږ ته دغه اواز ورسېد او سبب انشاءالله په سوونو په زرګاو خلک په دغه جلسه کې شرکت کوي او دغه صوبایي وزرا او ام ان ایز ام پی ایز دومره د بوکلاهټ شکار شي چې په موږ باندې دفعه 144 ولګي، چونکې دا جمهوري ملک دی او دا زمونږ یو آئیني حق دی احتجاج کول، پرامن کولو. نو سبب انشاءالله تعالی دغه درنې خو ملک کې روان دي که نه، صوبې کې او په ملک کې روان دي، خو آیا په سوات کې ولې دفعه 144؟ نو په سوات کې ځینې وخت کې به زه تاسو ته دا خبره وکړم چې لکه ما خو تا ته دې نه مخکې وي چې د غریبو قوم او د غریب ولس او غوږ ته د اواز دومره د میسج ورسېدو، په ټول تحصیلونو کې دغه مظاهرې او جلسې روانې دي. نن هر سړی په جړه باندې جړې، که تاجر دی، که دکاندار دی، که دیاړیمار دی، که ګیلکار دی، که د هرې طبقې سره تعلق ساتي، هغه نور په خودکشیانو مجبوره شوی دی، په خپلو بچو له په زهر ورکولو مجبوره شوی خلک دی. نن د هغو حقوق د مدافعت دومره ختم شو چې نن یو غریب سړی چې راپاسي، نو هغه خپل بچي له 2 روټۍ د یو ټیم نشي اخیستی.
نو مجبورا به هغه اوس د دې حکومت خلاف د دې نااهله خلکو خلاف مطلب دا چې دوی روډونو ته راوځي دې چوکونو ته به راوځي نو دغې خلکو دغې صوبایي زموږ چې په سوات کې کم وزیر اعلی دی یا د هغه وزرا دي یا څونه ایم ان ایز ایم پی ایس دي نو خصوصا هغه خلک دومره د بوکلاهټ شکار شو چې مطلب دا چې په سوات کې 2 میاشتې د 144 نافذ کړه خو موږ ورته د دې زموږ سټیج نن دا خبر وکړه د پی ډي ایم مشرانو چې موږ چونکې دا زموږ جمهوریت حق دی موږ نه ستا د دپو نه یېرېږو نه ستا مطلب دا د 144 نه یېرېږو موږ به د خپل قوم په شا باندې ولاړ یو موږ به د خپل قوم د حق تپوس کوو که په هغې کې زموږ تر هر حده پورې تللي که موږ باندې جیلونه راځي که به موږ لاټي چارج کېږي په سیاسي زندګۍ کې دا خبرې ټولې تړلې دا به راځي نو موږ خو دوی ته بار بار دغه وینا وکړه چې یا خو راشئ د قوم سره کښېنئ مطلب دوی ته خپل احتساب پیش کوي یا اخلاقي طور مطلب تاسو مستفي شئ تاسو نااهله خلک یې تاسو اتم 9 کاله په صوبه کې وشي 4 کال په مرکز کې روان دي تاسو د قوم دپاره سوات ته داسې سمیګا پروجیکټ رانوړو د وزیر اعلی په حواله باندې نه داسې انډسټریز رالو نه یونیورسټیانې جوړې شوې البته دغه یو کار وشو چې روزګار د خلکو نه واغستو غریب ولس په جړه باندې جاړي نن مطلب دا دی چې تاسو به دې منګوره ښار کې وګورئ نو سهار چې یو سړی راپاسي نو مطلب دا دی 11 بجو پورې دا چوکونه ټکي دیاړي ورته نه میلېږي وجه هم دغه د مطلب دا دی دغه د سوات په صده چې کوم لیډرشپ دی د پی ټي آی هغه دومره د بوکلاهټ شکار دی چې انتظامیې ته وینا وکړه په هغوی زور راوستو په موږ یې د په 144 ولګول نو او انشاءالله تعالی چې ډېره زر ده چې د دې نااهله حکومت نه به خلک ډېر زر خلاصېږي